مونږ د الله رحمت لیدلی نه دی. حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک کې داسې دی و یو بنده د ځمکې نه والې تر اسمانه پورې د مشرق نه مغرب شمال نه جنوب دا علاقه د ګناهونو نه ډکه کې داسې انسان په مخ د ځمکه نشته چې دومره ګناهونه وکړي بالفرض یو بنده وکړه. الله فرمایي ته لږ ماله راشه ماله توبه وباسه دا دومره هیلا چې د اسمانه پورې د ګناهونو رسېدلي دي صرف راشه او توبه وباسه. الله فرمایي ته به ما بیا څنګه ومومې؟ نو الله فرمایي انه هو الغفور الرحیم، ای زما بنده ته به ما بیا بخونکی مهربانه ومومې. ګورې دومره لوی شان والا دومره عظمت والا رب، لیکن مونږ نن رب پرېښی په مخلوقاتو پسې لګېدلي یو. دا جی امینه دی، دا جی امپیه دی، جی دا ملک دی، جی دا نواب دی، جی دا د علاقې بدماش دی. زما د په الله قسم وي د مخلوق درته 10 ورځې 20 ورځې یو میاشته پورې لاړ شه بیا چې دې واپس رالیږي په بېعزتۍ به دې په نوکرانو باندې د خپلې کمرې د بیټک د اجرې نه بار کوي. خو زما دې په الله قسم وي د 10 د 15 کالو عمره منځونه دې نه دي کړي. الله فرمایي ته یو ځل زما کور ته راشه په زړه باندې به دې د دین مهر ولګوم بیا به بهر خوند نه درکړي زما کور ته به راځي. خو مونږ د الله رحمت لیدلی نه دی، مونږ د الله نوارات او برکات لیدلی نه دي.